حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل غزو احد اشولا ځان سره صحابه کرام ملګري کړل او لاړلو د احد میدان ته چې د شهداو څه حال دی. کم صحابه کرام شهیدان شوي دي د هغې د کفن انتظام به وکړو، د هغې د تکفین او د تجهیز انتظام به وکړو. دې دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره صحابه کرام ملګري کړو او لاړلو چې هلته ګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ترو حضرت حمزه رضی الله عنه ولیدو. حضرت حمزه په داسې شان کې پروت دی چې د هغه مسله شوې ده. کافرانو ورسره دومره ظلمونه او زیاتي کړي وو چې د هغه لاسونه یې پرې کړي وو، د هغه خپې یې پرې کړې وې، د هغه غوږونه یې پرې کړي وو، د هغه شونډې یې پرې کړې وې، د هغه بدن یې ټول هغه خس خس کړی وو، تر دې چې د هغه زړه یې شلولی وو، د هغه د زړه بهر ته راوباسلی وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله خپل تره حضرت حمزه ولیدو ډېر زیات خفه شو، ځکه دا د نبی علیه صلات وسلام تره دی او بیا ورسره کافرانو کم حال کړی دی. په دې کې د دې حضرت حمزه رضی الله عنه خور حضرت صفیه رضی الله عنها په منډه منډه باندې را روانه ده چې نبی علیه صلات وسلام ولیدو دا نو حضرت صفیه ده او دا د خور ده او زنانه ذات ته زنانه په زړه باندې ډېره کمزوري وي. نو حضرت زبیر رضی الله عنه ته وویل وی ورشه او د خپله مور والده دې واپس که چې رانه شي دا منع که، ځکه دا په زړه باندې زنانه کمزوري وي، شاید چې دا صبر ونه کړي، خپل رور په داسې حالت کې وګوري چې د هغه بدن ټول په میدان کې خس خس پروت دی، د هغه زړه راوتلی نو دې نه به صبر ونه شي، دا واپس که دا منع که چې نه راځي. حضرت زبیر رضی الله عنه چې لاړ هغې ته وایي مه راځه ته دې خوا، وایي ځکه نبی علیه صلات وسلام ته منع کړی چې مه راځه. دا ورته وایي وایي ما ته پته ده چې زما رور کافرانو خس خس کړی دی او د هغه مسله یې کړې ده، زما د رور هغه سینه هغه یې شلولې ده او د هغه زړه یې راوباسلی دی، لیکن زه په دې باندې صبر کام او زه د الله نه راضي یم، ځکه دا د الله په لاره کې دا قرباني هغه ورکړې ده. د دې بدله به الله جل جلاله جنت کې راکړي. چې کله حضرت زبیر لاړ او نبی علیه صلات وسلام ته دا خبره بیان کړله چې حضرت صفیه رضی الله عنها خو داسې وایي، نبی علیه صلات وسلام فرمیل ښه وسې راپرېږده. او یو روایت کې دا راځي چې دا را روانه وه او دې سره دوه کفړې وې، هغه دوه کفړې ځان سره راغستې وې. نو حضرت زبیر ترېنه تپوس کوي دا څه دي؟ دا ورته وایي وي دا دوه کفړې مې راغستې دي، په دې کې د خپل رور حضرت حمزه رضی الله عنه له کفن ورکامه، دا مې دې دپاره راغستې دي. او چې کله دې هغه دواړه کفرې راوړې نو ګوري خواته یو بل صحابي هم شهید پروت دی، د هغه هم مسله شوې ده، د هغه بدن هم خس خس په میدان کې پروت دی. چې د وکتل هغې صحابي سره د هغه څوک وارثان هم نشته دی، د هغه دپاره د کفن څه کپړه هم نشته دی، او دې خو د خپل رور دپاره کپړه راغستې ده. نو هلته کې د دې د ایثار جذبه په صحابو کې وګوره، د خپل رور دپاره یې کفن راغسته دی، لیکن چې خواته یې صحابي ولیدو د هغه کفن نشته دی، نو یوه کپړه یې راواغسته، وي دا یوه به د هغې صحابي شي او دا یوه کپړه به د حضرت حمزه رضی الله عنه شي. خو بیا ګوري یوه کپړه غټه ده او بله کپړه وړه ده. اوس که دا غټه کپړه ورکام نو دته وړه کپړه پاتې کېږي، او که هغه له دا وړه کپړه ورکام نو دا خو د ایثار خلاف خبره ده، دا د همدردۍ خلاف خبره ده. نو صحیح وکړلو وي په دې باندې به خسنې اولو قراندازي به واچو چې کومه کپړه د کم صحابي راوخته هغه له به پکې کفن ورکوو. نو چې کومه کپړه کمه وه وړه وه هغه د حضرت حمزه رضی الله عنه راوخته، نو هغه حضرت حمزه له په هغې کې کفن ورکو. نو هغه دومره وړه کپړه وه چې کله به یې پکې خپې پټولې نو سر به یې ښکاره شو، او چې کله به له سر پټاو نو خپې به یې ښکاره شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وي دا سر وله پټ کړئ په دې کپړه باندې او په دې خپو باندې وله واښه واچوئ، پاڼې وله واچوئ، هغې کې وله کفن ورکو. دا د صحابو د ایثار او د همدردۍ جذبه وه.